السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. امید ساتم تاسو ټول مرګري بخیر. تاسو ته پته لګي دا څو ورځې وشوې څه وخت وشو چې انټرنیټ بالکل کار نه کوي. څه مسله ده څه حالات دي نن د هغې باره کې زه تاسو د یو څو خبرو نه خبرو بیا به تاسو ته پته ولګي چې انټرنیټ ولې کار نه کوي او دا سیګنل ولې بلاک شوی دی. او تاسو وګورئ په بعضې علاقو کې خو بیخي زوم جیس ټیلینار بالکل کار نه کوي او بعضې ملګري داسې دي چې هغوی وایي چې کله بجلي راشي نو یو فون کار شروع کېږي نه کوي. دا څه مسله ده څه وجه ده او خاص کر کې فیسبوک واتساپ وغیره کوم چې سوشل میډیا دا بعضې پلیټفارمې دا ولې کار نه کوي. نو دې باره کې زه تاسو ته نن لږه خبره کوم یو څو خبرې دي دا واورئ چې انټرنیټ ولې کار نه کوي. تاسو وګورئ د انټرنیټ خرابي ولې راغلې ده. نو تاسو یو خبره یاد ساتئ چې کوم زموږ د پاکستان پرایم منسټر دی شهباز شریف کوم چې وزیر اعظم دی نو هغه یو دوه نیمې میاشتې مخکې هغه چین ته تللي په سفر باندې او د دې خبرې دپاره تللي چې د چین نه یې دا خبره معلوموله چې دا چین ولې دونه د چین ملک کې دونه ترقي د څه د وجې او د څه خبرې راغلې ده چې یاره دا دونه زموږ نه تقریبا د چین ملک چې دی او په چین کې 2 ارب دا په هغې کې خلک دي دا یاد ساتئ په چین کې 2 ارب خلک دي په چین کې 2 ارب خلک دي. نو شهباز شریف وایي چې یاره زموږ د پاکستان چې کم دی نو د چین نه یو 8-9 چنده په دې کې خلک کم دي او دا منظم نه شو. هغه خلک منظم دي چې هغه 200 کروڑ عوام راځي او په پاکستان کې تقریبا 24 کروڑ عوام دي. دا خبره تاسو یاد ساتئ. نو د دې لپاره چین ته لاړو او په چین ته دوره وکړه او وی چې زه دا حالات معلوم کړم چې دا څه وجه ده چې چین خاص کر موږ سره نږدې ملک دی لکه دا نور مغربي ممالک زموږ نه جدا دي او وایي چې چین او پاکستان لږ یو ځای آزاد شوي لکه پاکستان په 1947 کې آزاد شو نو چین په 1948 هوشا کې داسې لږ یو ځای دا آزاد شوي دي یو کال پس د پاکستان نه آزاد شوي دي. په دې وجه د چین دونه ترقي کړې ده ولې وجه څه ده د دې وجې چې شهباز شریف لاړو نو یو څو خبرې وي په هغې کې یو چې کله شهباز شریف چین ته ویزټ وکړو لاړو په دوره باندې نو دوی وکتل چې د چین یو څو خبرې دي. یو خو په چین کې کارخانې ډېرې دا خبره یاد ساتئ په چین کې څه دي کارخانې ډېرې زیاتې دي د روزګار چې کوم آمدني ده هغه ډېره زیاته ده او خلک په روزګار باندې دي. یو خبره. دویمه خبره دا ده چې په چین کې روزګار ډېر دی چین کې کارخانې دي چین کې روزګار دی صحیح شو. هغې چې کوم خپل عوام دي تاسو وګورئ اکثریت هغې په روزګار لګونکي دي که هغه جټ دی که جاهل دی که عالم دی که د هغې د خپل علم عالم دی که هر یو څیز دی خو انسان دی او د هغه کار کولی شي نو هغه په کار باندې لګولي نو هلته روزګار بهترین دی. دویمه خبره. درېیمه خبره دا ده چې هغې خپل کوم چې د هغې سټیټ دی او ملک دی هغې سره محبت کوي د چین والا دا خبره یاد ساتئ. دا درې خبرې دي دا زموږ په کار راځي په دې حالاتو کې چې کله شهباز شریف لاړو دلته چین ته لاړو نو هغه دا خبرې ولیدې او په دې کې یو بله خبره تاسو یاد ساتئ چې د هغې میډیا سینسر ده. میډیا سینسر څه معنی ده د دې دا معنی ده چې میډیا د هغې په څه کې ده په پکړ کې ده د هغې میډیا د هغې په پکړ کې ده دا خبره تاسو یاد ساتئ. لکه هغې میډیا داسې کړې ده چې کله د چین حکومت د هغې سیسټم وغواړي چې یاره مونږ دې دا پلانکې خبر د خپلو عوامو ته وښایو نو هغې یې خولی شي او که چېرې هغې وغواړي چې یاره مونږ دا نه ښایو زمونږ زړه نه غواړي نو هغې یو داسې سافټویر انسټال کړی دی هغې سره یو داسې سافټویر دی یو داسې ټیکنالوجي د هغې سره چې د هغې په وجه باندې هغې غونډ سیګنل کوم حالات دي د انټرنیټ د خپل ملک دپاره هغه بندولی شي هغه بلاک کولی شي عوامو ته یو څیز که هغې نه غواړي نشي ښودلی کېږي. د هغه سافټویر څه نوم دی هغې ته فایر وال وایي چې دا یو سافټویر دی چې چینا والا څه کړي چینا والا دا چینا والا ځان ته اپډیټ کړی انسټال کړی او اغوښتي جوړ کړی یا خپلې اغوښتي یې خپلې جوړ کړی دي یا اغوښتي دي چې هر څه یې کړي خو دا فایر وال چې کوم سافټویر دی دا هغې سره دی. نو د دې په ذریعه باندې چې کله چینا والا وغواړي چې یاره مونږ د خپلو عوامو ته څه وکړو یو خبر دغه کړو نو د دې په ذریعه یې دغه کوي ورلیږلی شي ښودلی شي ورته او چې کله هغې وغواړي چې یاره زموږ عوام دې څه وکړي
زمون عوام دی بالکل د سره خبر نشي نو د دې سافټویر په ذریعہ هغه څوک هغه خبر هغه بن کې عوامو ته نشي کولی. نو کله چې شهباز شریف لاړو او الته دوره وکړه او د چین چې کوم د ترقۍ سببونو هغه وکتل نو دې پکې راتلو په دې دریو څلورو خبرو کې د چې کوم د میډیا مسله وه د میډیا چې د وی زمونږ میډیا څه شي دا کنټرول کې شي. نو په دې دونه خبرو کې د صرف دا خبره خوښه شو د ذهن ته پرېوته چې یاره د زموږ حکومت پسې زموږ چې کوم نظام دی هغې پسې خلک خبرې کوي نو راشه دا فایروال چې کوم دی سافټویر دا به چې زه والم او خپله میډیا چې دا هغه به پې زه کنټرول کړم چې زه عوامو ته څه غواړم چې یاره دا دې ورته شو کېږي به چې څه نه غواړم نو هغه به ورته نه شو کېږي. لہذا د شهباز شریفو د چین والا نه چې کوم د دې خپل دغه فایروال چې کوم سافټویر دی هغه یې راواغشتو او پاکستان ته راوړو او پاکستان کې هغه آن کو سیستم شروع کو او چم فیسبوک او واتس اپ او وغیرہ نور یوټیوب وغیرہ دې کسان ته د یوټیوب په دلته مونټایزیشن شته او چې کوم فیسبوک او واتس اپ وغیرہ نور بعضی پلیټ فارمونه راسي دي چې هغې ته وي چې تر هغه پورې به تاسو دلته کار نه کوئ ستاسو دا ایپونه وغیرہ دا سیزان به دلته هغې پورې نه چلیږي تر څو پورې چې تاسو مکمل رجسټریشن وکړئ موږ سره ځان رجسټر کړئ او خپل لیسنس د 15 14 18 کالو یا 20 کالو لپاره والئ نو او بیا به ستاسو خپل ایپونه استعمالوئ ستاسو چې کم فیسبوک واتس اپ وغیرہ دی دا به کار کوي. د دې فایروال په د وجې په ذریعہ شهباز شریف پاکستان ته دا راوړو د انسټال کو د یې ترتیب ورکو او فیسبوک او واتس اپ وغیرہ چې کوم بعضې میډیا والا او سیزونه دي لکه دا خلک په فیسبوک باندې خبرونه شایع کوي وغیرہ وغیرہ داسې چې کوم واتس اپ دی خلک په یو بل ته ارسلیږي رالیږي نو دا څه د دې سافټویر په ذریعې دا بلاک کړل د دې سګنل یې ختم کړو. په دې وجه چې اوس په پاکستان کې څوک وی پی این دا آن کړي نو بیا کار شروع کړي د دې نه علاوه دا کار نه کوي. نو دا د دې فایروال په وجه چې شهباز شریف راوړي چې زه خپل ملک په ترقۍ کې راولم حالانکه دا 3-4 خبرې چې کومې دي د پرېښې دي چې یاره دلته په ملک کې څه روزګار پکار دی په ملک کې دا وګوره داسې کسان شته چې هغې پیجویانې کړي دي نو اعلی تعلیمونه یې کړي دي خو د هغې دپاره د روزګار څه سیستم نشته د کارخانو دلته څه سیستم نشته چې دلته کارخانې ولګي په پاکستان کې کارخانې شته زه درته ښیم که داسې کارخانې دي د نکریزو کارخانې دي چې هغې کې مصنوعي رنګ استعمالي دا یاد ساتئ چې هغه ته پخپو مګي نه یې بیماري جوړه شي دا زنانه چې پخپو مګي یې په نوکانو مګي د هغې نه بیمارۍ جوړې شي نو په پاکستان کې داسې کارخانې شته. په پاکستان کې څنګه کارخانې دي داسې کارخانې پکې شته چې هغه د چیو دي او رنګ پکې 2 نمبر استعمالېږي نو اوریجنل سیز په پاکستان کې د دې غم پکار دی او چې دا کوم 2 نمبر سیزونه دي چې ډوپلیکیټ کارخانې دي یا چپل جوړېږي یا بل څه شي جوړېږي چې دې ختم وشي چې بالکل دا ختم کړي نو هله به دا ټیک کېږي. نو د دې 3 خبرو په ځای څه وکړل هغه صرف د فایروال چې کوم یاره زما د میډیا سینسرشپ په پاکستان کې او زیم بند کړم او چې زه خلکو ته څه غواړم چې هغه ورسوم نو صرف دا یو خبره ترې راواغېسته او دا نور چې کومې 3-4 خبرې دي چې هلته کارخانې دي روزګار ډېر دی او د هغه خلکو خپل سټیټ او خپل چې کوم چینه ملک دی کوم د هغې هغه سیکیورټي دا کوم فوجیان وغیره دي هغې سره یې ډېر زیات محبت دی. نو ګوره هغې سره محبت کوي چې کله د هغې چې کوم حفاظت کوونکي دي فوج دی آرمي دا پولیس دي چې هغه عوامو له فایده ورکړي د هغې حفاظت کوي د هغې خیال ساتي نو عوامو سره بیا انتهایي مینه کوي په دې وجه چې هغې ته عوامو له مینه ورکړي عوامو له څه ورکړي فواید ورکړي نو بیا به تا سره مینه کوي. داسې خو نشي کېدی لکه په یو سړي باندې ظلم کېږي هغه په ناحقه قتلېږي هغه د چای روټۍ غم نه کېږي د هغه د حیا عزت خیال نه ساتلی کېږي د هغه نور څه حق هغه ته نشي ورسېږي د هغه د تعلیم تپوس نشته د هغه د ماشومانو تپوس نشته د هغه د کور وغیره د هغه هیڅ څه نشته او ته د هغه نه د محبت او مینې تمه کوې نو بالکل داسې نه کېږي ځکه چې دا ماتښت دي ستا نو ته به د ماتښتو خامخا خیال ساتي. په دې وجه شهباز شریف فایروال سافټویر چې کوم دی هغه یې راوړو او انسټال یې کو او واتس اپ او فیسبوک او نور وغیره داسې بعض څیزونه چې دي
هغه سیګنل ختم شو. په دې وجه اکثریت کسان څه کوي وی پی این استعمالي. اوس چې دا د انسټال کو د دې مقصد خو یو دغه چې څه شي چې دی به رجسټریشن کوي چې کله دا خلک وو فیسبوک والا واتس اپ والا دی رجسټریشن وکړي نو څه چل بکی نو بیا به دی چې کم کس سیز استعمالي نو هغه به د حکومت په کاغذونو کې رجسټر وي او یو کس به پته لګي چې پلانکی د پاکستان نه د پلانکی ځای نه دا پوسټ کو دا خبرې وکړي دا په میډیا دا چلو کو دا یو کو د دې په پته ولګي بیا به د لاندو کاتن نه چلیږي چې یاره د پلانکی په کم ځای کې د پوسټ د کم ځای نو کو د دا مسلې به بیانې د هر سړي به زګین معلوم او چې څوک سم کوي دې ته به پته لګي. په دې وجه دا حالات رالل. خو د دې نه علاوه چې کله یو دا یارم وا چې په سوشل میډیا باندې کم د چې ډیجیټل ټیرریزم وای چې په سوشل میډیا باندې خلک دهشتګردي کوي. ته به چې دا څنګه چې دهشتګردي په سوشل میډیا باندې هغه دا ګوره لکه بعضې ملکونه داسې دي زه د هغې نومونه نشم اخیستی خو یو وخت داسې و د هغې په انټرنیټ باندې د هغې ویډیوګانې او تصویران پراته دي تاسو بالکل کتلی شئ. بعضې ملکونه داسې چې په هغې کې مسلمانان هم اوسېدل هندوان هم اوسېدل غیر مذهب هم اوسېدل. نو هندوانو به یو پوسټ وکړو چې یاره پلانکي مسلمان یا نومې مسلمان د پلانکی بوت نه سر والی دی هغه ښکته راغورځولی دی. نو چې کله به د هغه علاقې خلکو هغه پوسټ وغیره وکتو چې کوم به په انټرنیټ باندې خپور شوي وو نو د هغې علاقې چې کوم غیر مذهبه خلک وو هغه به راټول شو او چې هلته به څونه مسلمانان وو نو هغه به یې ورونیول او به یې ووهل او به یې ټکول تر دې پورې چې د هغوی ماشومان به یې قتل کړل. چې دغه تصویران ویډیوګانې په انټرنیټ باندې موجود دي خو نوم چې زه نشم اخیستی. نو داسې سیستمونه دا د میډیا نه دا مسله خورېږي کوم چې ډیجیټل ټیرریزم ورته وایي د دې نه دا مسله خوره شوه. نو بل دې وایي چې دا مونږ کله دا فایروال راوړو زمونږ دا مسلې ختمې شي زمونږ دا سوشل میډیا دا کوم چې سیزونه دي فیسبوک واتس اپ وغیره وغیره دا ټول به څه شي دا به محفوظ شي او د دې نه به دهشتګردي نه جوړېږي. لکه د دې نه علاوه مخکې تاسو وګورئ دا فیسبوک چې د کوم یو کس دی په ده باندې یو بل کس کیس کړی عدالت کې مخامخ درولو چې ستا چې کوم دا پلیټفارم تا جوړ کړی دی سوشل میډیا دپاره ته د دې نه خبر نه په دې کې دا چل کېږي دا چل کېږي او په دې نه انتشار خورېږي خلکو. نو دا د دې هغه مثالونه دي چې کله سوشل میډیا باندې دهشتګردي کېږي. نو یو مقصد دا مو خو که چېرې په پاکستان کې فایروال څه ته وایي فایروال یو خو دا خبره تاسو یاد ساتئ چې فایروال دې ته وایي چې ستا ډیټا دلته ده دلته فایروال سافټویر دی او دا د بار نه سیګنل راځي نو دلته ستا دې ډیټا ته به دې هغه کس پرېږدي چې کله تا دله کم انفارمیشن ورکړي چې لکه پلانکي به پرېږدي دې خوا ماته به یې راپرېږدي ډینګرې به راپرېږدي ډینګرې نو چې کله ستا د دې عام سیګنلو نه ستا ډیټا ته څو سیګنل راځي یا کس راوړي نو دلته منځ کې دا فایروال دا یو دیوال غوندې ورته جوړ شوي نو دې ته تپوس کوي چې ته څوک یې نو کله هغه د جاننے والے نو دې څوک د پہچاننے والے د پیژنګلو وي نو دا فایروال به دې خوا ستا ډیټا ته راپرېږدي ګنې دې نه راپرېږدي دې ورته منځ کې یو دیوال غوندې والي شوي دي. په دې وجه دا د دې کار دی. نو اوس که چېرې یو دې دلته دا بند کړي اخوا زموږ نورې مسلې جوړې دي. لکه تاسو وګورئ کم خلک دي چې هغوی به خپل دلته په موجوده حالاتو کې د خلکو چې کوم حالات دي هغه ډېر زیات کمزوري شوي دي ځکه چې دلته روزګارونه نشته د کارخانو څه بندوبست نشته محبت خو نوم نه پیدا کېږي څه ته کم خلک وي چې هغوی به محبت کوي. نو په ځای د دې چې دې دا شي دغه کړي چې په دې سره به د مظلوم اواز هم بند شي دا پکار دي چې مخکې بنیادي کار وکړی شي. بنیادي کار به دی چې دې د ملک د کوم د ترقۍ سبب دی لومبني چې هغه روزګار دی هغه د ریسرچ خبرې دي هغه د محبت خبرې دي چې کله دا ټول زموږ چې کوم ملک چې دا ټول لوی واړه نارینه زنانه چې دوی راپاڅي او خپل چې کوم سربراه دي هغې سره محبت شروع کړي د هغې منونکي شروع شي نو دا به هله کېږي چې کله دا غټ خلک راپاڅي او عام کوم چې لاندې خلک دي کوم چې د دې عوام دي چې هغې نه څه فایدې ورکړي محبت وله ورکړي د هغې خیال وساتي هله به کېږي. په ځای د دې چې دا څیز راشي دلته د دې نه ښه خبره راځي چې په دې دریو خبرو باندې څه شي کار وکړی شي الله دا شیز به بیا په خپله راځي. تاسو وګورئ بار پچینه ملکونو کې که بار پچینه پسې په نورو ملکونو کې هر څونه پراپیګنډې کېږي یا د هغې د سټیټ د ملک خلاف څوک اواز اوچتوي یا ورپسې نخرې پېخرې کوي یا د هغې غیبت کوي نو چینه والی بلکل هغې ته څه نه کوي بلکل یې ورته نه شو کوي. په دې وجه
لومبني دا خبرې پکار دي بیا وروستو دا پکار دي دا خو زما یو وری او ذهن دی باقي د هر سړي خپل ذهن دی تاسو ما سره اختلاف هم په دې کې ساتلی شئ خو زموږ اصل نن چې کوم خبره وه هغه دا وه چې انټرنیټ ولې کار نه کوي نو هغه چې کوم فایروال چې کوم سافټویر راغلی دی پاکستان ته چې شهباز شریف راوړی دی هغه انسټال کړی دی د هغې په وجه هر څه بلاک شوي دي اوس آینده لپاره ټیک کېږي نه ټیک کېږي څه چل کېږي څه نه کېږي انشاءالله بیا چې څه حالات راځي هغې به تاسو ته مخاطب کېږم نن لپاره دا کافي دی السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته